أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. سورة النحل 108 نمبر آیات. پدې 108 نمبر کې د مخکینی قباحتونو نتیجه ذکر کیږي. مخکې قباحتونو دا ذکر شي چې سړی دا اول نه کافر دی، هغه باس مخکې تر شو. یا دویم هغه قسم دی چې کم ایمان راوړی دغې نه بعد کفر بالله من بعد ایمانه، د ایمان نه وروسته کافر شو، ارتداد شروع. دغه جرم سبب ذکر شوی او ذلک بأنهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. خلک ایمان پر دی او کفر ته اوړي، د دې وجه دا چې د دنیا محبت د آخرت د جنت نه زیات خوخي، او دا غي خیال دا چې دنیا بنیادی شی دی او آخرت ورسته شی دی. د آخرت اهمیت نه پیژندل، د دنیا کمزوري نه معلومه کړي، نو بدی بنیاد باندې دا ایمان پر دی او کفر ته اوړي. اوس کوم خلک چې ایمان پر دی او کفر ته واوړي، د مکمل دین نه منکر شي یا د دین د ځینې جزئیات نه منکر شي، قطعیات نه منکر شي، دا هغه چې کوم دی دنیاوی وبال ذکر کیږي، دنیاوی نتیجه چې دا عمل دوه قسمه خساری لري، یا دنیاوی تاوان یو د آخرت تاوان. نو دې خلکو دنیاوی تاوان داش. اولئک الذین دها کسان دي طبع الله علی قلوبهم چې مهر لګولې دی الله تعالی ردی بزرونو باندې، نو د خو بد پرخ بینه شي کوله، فکر بینه شي کوله. وسمعهم او ردی په غوګونو باندې چې د رښتیا خبري او حقیقت خبري اوریدلو ته جوړ نه دي. وابصارهم وبصرګو د دوی باندې چې په خپل سترګو هم د الله تعالی قدرتونه او د الله تعالی وحدانیت دا معلومول نه شي. لنډه حاصل دا شو چې کم کسان دنیاي خوخه ده په نسبت د آخرت باندې او کفري کارونو ته اهمیت ورکړي، د کفر نه متاثر شوي دي. د دې خلکو باندې په دنیاوي وبال دا چې زړونه به داسې ګډ وډ شي، زړونه به الله تعالی داسې ګډ وډ کی یا مهر په ولګي چې د دې په ذریعہ باندې به د خو بد پرخ نشي کولای. دغه شان دویم قسم حواس د غوګونه مدید لپاره فائدہ نه ورکي، ډیر زیات حقایق بیانېږي، خو دې غوګونو کې بند ناراضي بده باندې باثر نه کوي، او ډېر سبا لیدل کېږي، ډېر عذابونه متيريږي، خو دې وستر کې بکار نه کوي، هغه نه بس قسم عبرت اخیستل نه شي، حواس به خراب شي. واولئک دغه کسان هم الغافلون، دوی نه خبره د خپل انجام نه، چې کله د حواس کار پرې خو دو د خپل انجام معلومول نه شي، چې زمام سفر کم طرف ته روان دي، وړاندې مرګ شته که نشته، د قبر شته که نشته، د آخرت شته که نشته، حساب کتاب دغه ټولو خبرونه دی غافل شي، د خپل انجام نه بې دی نه خبره وي. الله تعالی وایي لا جرم خامخا انهم فی الاخرة هم الخاسرون، یقینا دوی په آخرت کې خامخا تاوانیانی، او د آخرت تاوان بیخي واضح دی چې جنت لوی لوی نعمتونه هغه نه محروم اید، الله رضا نه محروم اید، الله قهر او غضب او جهنم بیزیش، او د ښکار خساره تاوان دی. نو دا د آخرت نتیجه شو چې د مخکینی قبیح صفاتونو د آخرت سزا ده چې په آخرت کې به جنت او الله تعالی د رضا نه محروم شي، قهر او غضب او جهنم بیزیش. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. ندې ځکه ان اخوا ترغیب د توبې مخکې د کافرانو باس راغی، د کافرانو نوروز هغه خلکو باس او چې کم خلکو مرتد شوی ایمان راوړل، د ایمان نه بعد ایمان پرېخیو، هغه خلکو ذکر راغی. اوس دې ځکه کې ترغیب ذکر کیږي توبې لپاره چې کم کسان کافران دي، خو هغه د بنیاد نه اول نه کافران پاتې شوی دي، او کنه د ایمان راوړل نه بعد بیا خراب شي، دا دواړه قسم خلک دې لپاره توبې ترغیب د توبه دی وباسي. نو الله تعالی وایي ثم ان ربک، بیا یقینا رب ستاسو للذین آکسانو دپاره هاجروا چې هجرت کړی، یعنی اول ایمان راوړی، ځکه ایمان د نیکو اعمالو لپاره شرط دی، او دا غي نورسته به هجرت کړی من بعد ما فتنوا، ورسره هغه نه چې فتنه کې اخته شي، فتنه څه شي کفر او ارتداد، دغه دوه فتنو کې اخته شي. ثم جاهدوا، به دا غي نورسته جهاد کړی، وصبروا او صبر کړی په دین باندې. ان ربک بشکر رب سم من بعد هذین رسل غفور رحیم، خامخ بخون کې او رحم کوون کې دی.
یعنی دې خلکو د لپاره اوس هم توبې دروازې کولاوري توبه کوباسي الله تعالی قبل الله تعالی معاف کوي او په دې ورسره اعمال چې کوم جهاد دې صبر دې باغس د دې مرتبه هم الله تعالی بلندي کې توبه وباسي دغه تفسیر دغه وضاحت د عام مفسرین دي کوم چې مارب القرآن نقل کړي دي د ځینې علماو خیال دا دی چې د ترغیب توبې نه دی بلکې دې مطلب بل شان دی او اذا دسد ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وإذا فتنوا مراد اکراه ده چې کوم خلک د کافرانو فاسقانو او ظالمانو په وطنونو کې اوسېږي هغه په ظلم کوي اسلام باندې عمل کول ته نه پریدي نو بس هغه نورسته دغه فتنو د مشکلات نورسته د هجرت نو ترغیب رسې شو د هجرت شو د امخینی کسانو د توبې ترغیب نشو بلکې دا ترغیب د هجرت کولو طرف ته چې د کسان لپاره کار دی بل څه علاقو کې نو اوسېږي هجرت ته وکړي ثم جاهدوا وصبروا بیا هغه د هجرت نورسته جهاد کوي او صبر کوي خپل دین باندې نو تفسیر اصل کلام وایي دا ثم جاهدوا وصبروا کی اشاره ده خبره ده چې کله د کافرانو او د ظالمانو د علاقې نه اوتلې هغه ځکه چې ته په اسلام باندې هیڅ عمل کولای نشي هجرت دی وکړه هجرت نورسته خاموش کې نظر هم ټیک نه دي بلکې دا غیر نورسته ذمہواری دار چې بدن باندې کله کېدل مخکې قربانیان پیش کول د دین مخکې وړاندې کول د ظالمانو مخنی ول نو دا ترغیب شو د هجرت او د جهاد شو او دا دوه د تفسیرونو د مفسرین نقل کړي دي د عام مفسرین راي ده او دا ورنه تفسیر د تفسیر معنی القرآن او د تفسیر قرطبي تفسیر روح المعانی دي او راځویم د عام مفسرین د کوم احسن کلام هم شامل دي ان ربک بشکر اوستا من بعد اردین رسل غفور رحیم خامخ بخون کې او رحم کوون کې دي یوم بحق ورزمان تأتی چه ورابش کل نفس هر یو کس تجادل او دا جواب ورکی عن نفسها د خپل ځان طرف نه صرف قیامت احوال ذکر کیږي چې د خلکو ته د کم چې گمراهان دوی هم او کم چې نیکان خلک دي دا هم دي چې پورا بدله ملاويږي د کم ځکه ملاويږي د قیامت کې حساب کتاب نه بعد ملاويږي حساب کتاب کړه دی نو الله تعالی وایي د ورځ ده یوم تأتی جرابشی کل نفس هر یو کس تجادل دا بحث کوي جواب ورکړي عن نفسها د خپل ځان طرف نه مطلب دا د ورځ دومره سخت ده چې بده کې ملګری او خپل خپلوان د سړي نشته يرشي داغه در مسله جوابونه نشي کولای د خپل ځان دومره غمي چې د خپل ځان جواب یې لکه خپل ځان باره کې بحث یې لکه دومره سخت ورځ ده وتوفى اپورا ورکړي شي کل نفس هر یو کس ته ما هغه عملت چې هغه کړی دي وهم لا یظلمون بدی به ظلم نکېږي نو که چا ګناونه کړی د ګناون برابر سزا به ملويږي د سی بنای چې ګناونه کمه سزا یې لري د سی بنای دغه شان د کم خلک نیکان هغه د خپل نیکو پورا بدله ملويږي د سی بنای چې نیکان ډيري او بدله ته لګه ملاوي چې د ظلم کې شماريږي نو ظلم به بالکل نه وضرب الله مثلا قريه او بیانای الله تعالی مثال دی د څه کلی كانت امنه چې هغه په امن باندې مطمئنه په اطمینان باندې اس يرو غم وسره نه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان راضي دي د خوراک د دې کلی رغدا پراخه من كل مكان هر ځګین هر قسم نه کولا او نعمتونه د کلی در رواني هر څه ډیر زیات فكفرت بانعم الله نو کفر وکي د کلی خلق د الله تعالی په نعمتونو باندې یعنی کفر شرک او داسې ګناہوں د لاس واچ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف نو وسکی په دې باندې الله تعالی جامع د ولګي او یری یعنی کم خلک چې د دین نه باغیان شي الله تعالی په دې باندې قاطرا ولي ولګي فراولي او یره فراولي د بیمارو او باغانو د دشمنانو یره په غالب کیږي بما كانوا يصنعون بسبب د هغه چې دوی کول کم جرمونه چې دغه په واسه کې به الله تعالی په دې باندې ولګي راولي او یره فراولي دا آیت چې کوم دی مکمل دا د دې خبرې سبق دی چې د کم د ګناہوں بدله د نیکو اعمالو بدله پورا بدله اگر چې په آخرت کې ملاويږي بر دغه مضمون تر شو لیکن د دې ځنی حصہ کله کله په دنیا کې ملاويږي لکه کم خلک چې نیکان دغه کلی په اطمینان باندې د رزق پکې پراخي یره پکې نه هر قسم امن په کوم ځګنو کې اسلامي احکام خلکو عملي کړي او چې کله د اسلامي احکامونو د شریعت آسماني احکامونو بغاوت اعلان شي ګناہوں شروع شي ګناہوں عام شي نو بدغه زګینو باندې الله تعالی قادر ولي یره پیراولي نو دا اشاره د دې خبرې شو
چې د ګناهونو وبال په دنیا کې هم را څرګندېږي اگر چې پوره بدلې په آخرت کې ده لیکن په دنیا کې هم نه دی وبال شته او دې قسم مضامین د تخفیف دنیاوي ویل کېږي د ګناهونو درې قسم نقصانات دي یو دنیاوي نقصانات دي کوم چې دې ذکر کې ذکر شو او دویم د برزخ نقصانات د قبر کې به د قسمه مستقیر عذابونه او حالات خراب اعمال خراب او د دې لپاره به حالات کې اعمال یې صحیح او دریم اخرت کې د حساب کتاب نو ورسته کړي قرآن زیات تور چې کوم د دنیوي حالات ذکر کوي او د اخرت منځ کې برزخ حالت اکثر پری دي زی وزه باندې اشارات موجود دي خو اکثری پری دي ځکه چې اول سره او اخر سره معلوم شي منځ په خپل معلومیږي او برزخي ژوندۍ د منځنۍ ژوندۍ ده نو مده ذکر کې د دې سبق د دې آیات خلاصه ده چې د ګناهونو سماره الله تعالی ځنی سزا په دنیا کې هم ورکړي د ځنی علماء رائے ده چې د آیات د یو خاص کړي او د خاص واقع سره خاص نه دي بلکې دا به تور د یو مثال ذکر شوی دی چې کم خلک د دین نه باغیان کیږي الله تعالی په عذاب راولي نو خوا کا مصداق هر څوک شي کو ارزه خلق شي د ځنی علماء رائے ده د آیات اصل کې متعلق د مکی خلکو پورې اولانې مصداق د مکی خلکو د مکی خلکو چې کله مسلمانان مهاجر کړو او مدینه منوره ته لاړل او هغه البته کې یوازې صرف کافران پاتې شو مکه معظمه کې زبردست قات شروع شو او داسې قات شروع شو چې تفسیر مال په قران ذکر کړی دی چې د ولګینه خلکو بس پی وجله خوړل به سرمنی به خوړل او د کجور د زړی چې کوم دا به وړه کول او دغه معنی به گزاره کول او د قات دومره وغزیدو چې د مکی سردارانو باندې نبی عليه السلام پس جواب راولې مکی مدینه منوره ته چې که زمون د کم عذاب چې موږ شروع دي کم قاچ دي او دغه ځوانانو غلطي ده نارینه غلطي ده چې ایمان نه راوړي مسلمانانو مخالفت یې کړې ده لیکن په دې کې زنانه او د ماشومان قصور نشته هغه هم زمون سبا د عذاب کې رنځيږي نبی عليه السلام چې دا پیغام د خبرو تر ورسېدو دغه نورسه مکه معظمه ته د مدینه منورې نه خوراک ولې خوراک سامانونه ولېګل چې دا به تقسیم کړي دغه نه بعد ابو سفیان چې کوم دی چې هغه وخت د اسلام لوی دشمنو د هم جواب راولېګو نبی عليه السلام ته او نبی عليه السلام ته دغه شکایت وړاندې کړي د مکی قحط دومره سیوا شو چې د برداشت نه سیوا شو زیات شو حالانکه بدی کې نارینه مجرمان دي زنانه او ماشومان دي کې ندي مجرمان او تاسو خود خپل ولای ترغیب ورکوي د سید رحمه ترغیب ورکوي د خپلوانو سره د غریبانو سره گزاره کوي مرسته سره کوي موږ تاسو خپلوان یو تاسو ته نږدې خلک یو موږ په داسې عذاب باندې اخته یو لہذا د الله تعالی نه سوال وکړي د عذاب وچت شي دا عذاب په مکه معظمه کې تقریبا دا وکاله جاری او وکاله بعد نبی عليه السلام دعا سره د عذاب ختم شو او مکه معظمه ته خوراکي سامانونه چې دارا شروع شو دغه نه بعد بارانونه هم زی په زی باندې وشو نو د دې اولنې مصداق د مکی حالات او دغه نه روسه د دنیا هر حالات هر ځګینه د دې مصداق کې دي لیکن صریح د دې آیات دلایل په دې باندې نشته دي چې مکی باره کې نازل شوی دي بلکې دا واقعي دا په تور د مثال ذکر شوی دي او متور د مثال کې اولنې مصداق د مکی خلق دي به بهر زمانہ کې دي چې مختلف خلک نورم کې دي بما كانوا يصنعون بسبب د هغه جرمونو چې دوی کول